سلامونه ملګرو د ټرائی نیشن سیریز په ړومبني میچ کې فهیم اشرف ډراپ کړل شوی او جی اوس ولې ډراپ کړل شوی او فهیم اشرف سومرہ غټ سفارش دی د چیمپیون ټرافي د پاره په دې باندې په دې ویډیو کې خبره کوو جی فهیم اشرف کچره د ټرائی نیشن سیریز د نیوزیلند خلاف ړومبني میچ کې شامل شو او د کمپلیټلی فلاپ شو فیل شو بالنګ هم صحیح نه وکړي بیټینګ کې فلاپ شو نو بیا خلکو میډیا عمدغه سوالو جتولو چې فهیم اشرف ناقص پرفارمنس باندې څنګه چیمپیون ټرافي د سکواډ حصہ ده نو په یو سوچا سمجا پلان باندې فهیم اشرف د ټرائی نیشن سیریز کې د شي د ساوث افریقا خلاف میچ کې هم هغه شامل نشي ځکه 12 تاریخه پورې ټیم د سکواډ کې تبدیلی کولو لپاره پاکستان چې کم سکواډ د چیمپیون ټرافي جوړ کړی دی کې 12 تاریخه پورې ټایم دی 12 تاریخه پورې د کلاډیانو کې رد او بدل کول شي نو فهیم اشرف کې دیشي په دې وجه باندې هغه د سکواډ حصہ نه جوړه کړې د ټرائی نیشن سیریز کچري فهیم اشرف فلاپ شو نو بیا به سلیکټرانو د پر ډیر اسانه و چې هغه چیمپیون ټرافي سکواډ نه هم بهر کړو او داغه چې کم غټ سفارش ته دا نه وړي چې فهیم اشرف د چیمپیون ټرافي سکواډ نه بهر شي نو کې دیشي ټرائی نیشن سیریز کې مکمل فهیم اشرف ته چانس ملو نشي او بیا چیمپیون ټرافي کې هغه تاسو په پلینګ 11 کې هم ووینئ جدي حواله سره تاسو سره لري کمنټ ضرور وکړئ